जैसे मोबाइल खतीब साहब से जमियत उलमा इस्लाम मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ग्रुप युवा मजहबी पार्टी दो नो सु वजूहात जैसे چې पाकिस्तान से نه د मजहबी जमाती نه دي چې دغه سره تو سه اتحاد نه راغی و د پی ټی آی سره مې اتحاد وکړو تو بند جی زنا کسونه په کمنټ کې مشغولي دلته اعتراض کو چې به حیثیت ډیسټریکټ خطیب دته د یو سیاسي جماعت سره وابسته کول دا وی چې نه دی په چا دغه توجیه سره جواب کوي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن حافظ نصیب شراز د بنو میډیا طرف نه تو سره مخاطب یم پرین وې تو سه د سوشل میډیا باندې کتلی چې خطیب صاحب دغه د پی ټی آی سره اتحاد وکړو د مولانا محمد خان شیرانی گروپ چې کیم دا هغه نو ډېر کسونه په دا باندې اعتراض وکړو ډېر کسونه وویل چې شی وکړل دغه حواله سره مش خطیب صاحب سره خبرې کوي تصور وي السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مو ډېر خوږې محترم مشرونه او کشرونه پرین لکه څرنګه چې تاسو په میډیا باندې ولیدل چې د جمعیت علما اسلام پاکستان او د تحریک انصاف د مشرونه په میون شي یو سیاسي اتحاد قائم شه دا اتحاد د سیاسي دا تقریبا میاشت مخته په اسلام آباد شه د مولانا محمد خان شیرانی صاحب او د عمران صاحب د تحریک انصاف چې کوم مشر ده د دغه په میون شي یو دستاویز دستخط شه ا دستاویز مش سره موجود ده چې دغه نقطې مطابق د دې په میون شي سیاسي اتحاد قائم شه او دا ان شاء الله العزیز تر اخره رسوي چونکه جمعیت علما اسلام ابتدائی نظریتی طور باندې یو سمراج دشمن جماعت پته شو ده همیشه د پورا دغه خلک د سمراج خلاف تحریکات چلولې دي او د سمراج خلاف خپل پروګرام چلول ده تر دې حد رسا چې حسین احمد مدنی صاحب رحمه الله په خپل دور کې د انګریز خلاف چې کله تحریک چلو بیا د فرمیل چې انګریز کے نکالنے کے لیے اگر کتوں سے بھی اتحاد کرنا پڑے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے نن خو ماشاءالله عمران خان چې یو واقعاتن محب وطن سیاستدان ده د ډېر وخت نه میر نظر ده د په سیاست باندې چې د همیشه د پوره امریکا دشمن پالیسی اختیار کړی دو امریکا ته داسې جواب ورکړه ده چې د پاکستان یو حاکم ترې سره سه غوندې جواب نه ده ورکړه لکه مثال په تور باندې کله د طالبانو د ارتاګ نه بعد امریکا د پاکستان نه مطالبه وکړه چې تاسو میشته ایرپورټ نه روکیه دغه په جواب شه د ابسولوټلی ناٹ چې قطعا نشي کېدله چې زه د پاکستان ایرپورټ ته د طالبانو خلاف زديرګه دا یو بنیادی خبره و دغه نه بعد چې کله د روس او د یوکرين په میون شي جنگ شری شه بیا امریکا د دنه مطالبه وکړه یورپی یونین د دنه مشترکه مطالبه وکړه چې ته د روس مذمت وکړه دورته وي چې پاکستان آزاد ملک ته د آزاد خارجه پالیسی دو آیا پاکستان د توسه غلام ده چې زوی د توسه هر خبره منه دا چیرانه شي کېدله بیا داسې خبرې داسې وي چې د میر مشرونه په د خبرې باندې نظر او د دغه نظریو ته خبره چې کیمه د اقوام متحده په جنرال اسمبلی شه د اسلاموفوبیا په خلاف باندې قرارداد در منظور ک دا د پاکستان نه بلکې د امت مسلمه سر د فخر نه اوچت ک په دغه بنیاد باندې میر خپل سیاست پر الیار د سره په اتحاد شي خوښه کړه چې ان شاء الله العزیز آینده سیاسی اتحاد د تحریک انصاف او د جمعیت علما اسلام پاکستان په میون شوی ان شاء الله وی دسه مویل خطیب صاحب سے جمعیت علما اسلام مولانا محمد خان شیرانی گروپ یو مذهبی پارٹی دو نو سو وجوهات دسه چې پاکستان سے نه د مذهبی جماعتی نه دي چې دغه سره تو سه اتحاد نه راغی و د پی ټی آی سره مې اتحاد وکړو په دا حواله باندې کچېره په تاریخ باندې نظر وچول شي کله چې د میج علماء کرام په دیوبند شه موجود وي هغه دیوبند علماوی اتحاد په هغه وخت د کانګرس سره کړو کانګرس مذهبي جماعت نو هندو پرست جماعت خو بیا د میج عالمونه د کانګرس سره اتحاد وکړ بیا وقتن فوقتن جمعیت علما اسلام مولانا مفتی محمود صاحب په دور شه د نېشنل پارټي سره اتحاد کړه دا چاغه سیکولر جماعت ته درنګ د پیپلز پارټي سره مولانا صاحب په خپل اتحاد کړه دا مسلم لیگ سره اتحاد کړه دا مولانا صاحب په خپل باندې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ په حواله باندې فرمیل چې کله د پیپلز پارټي سره اتحاد وکړو د مسلم لیگ سره نه وکړه دوی وی چې د پیپلز پارټي مثال داسې د لکه مشرکین او د نون لیگ مثال داسې د لکه د مدینه منافق بیا تاسو څه خوښه دوی چې ځای چا سره اتحاد وکړو بیا کارکونونه ورته ویل چې صحیح دو ا مشرک بهتر ده په منافق نه
بیا نن خو د مشرکین او د منافقین دواړه سره ګاډ اتحاد ده. دا کې مولانا صاحب جی دا څه ویل میر مشر مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب ٹھیک شو او دغه نه بعد نن پی ډی ایم په شکل شه د میش پیپلز پارټي سره اتحاد ده. دا رنګ د محمود خان چکزی سره اتحاد ده چې پیغه شه د اسلام څخه شي دي په پی ډی ایم تحریک شه دا پابندي په لګولې دوی چې د ختم نبوت او د اسلام مسلې ونه چړکوي. میر دا ور سره قبیله کله د پاکستان د سیاست په خاطر باندې آیا به میر عمران خان سره دا نشي قبلوله چې دا امریکن دشمن ده او مش په دغه سیاست شه د سره ګډ شي او مستقبل مشترکه فیصله د پاکستان په مفاد شه میر دغه په خاطر باندې وږي. تو بند جی زنا کسونه په کمنټ شه مشغولي دل دا اعتراض کو چې به حیثیت ډیسټریکټ خطیب دته د یو سیاسي جماعت سره وابسته کول دا وی چې نه دی په چا دغه توجیه څه جواب کوي. خو دغه ملګری کا په مزي باندې نظر وکي په اختم باندې زه چې کله د دې سره یې سره سوي ملګری په دا باندې اعتراض نه کړه زوی چې پیغه باندې نظر اچول پچار دي. صحیح اس چې لکه دی خلاف شلې دی دا خبره کوي. دې ز خلاف نه ز بیا جمعیت علما اسلام ور کړی. صحیح جمعیت علما اسلام نه وتل نه ځکه چې جمعیت علما اسلام د دی وی نظریه نوم ده ای شخصیت نوم نه ده ځکه چې سابقه د میش تسلسل پته شو ده چې جمعیت علما اسلام سره وابستګي د نظریه په بنیاد باندې دو د شخصیت په بنیاد باندې نه دو دغه وجنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد فرمیل چې من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت. میر خو د الله د عبادت کایلینی میر د نظریات کایلینی میر د شخصیت کایلین نه نن کا مولانا صاحب نو بل سړی روغای میر دې اقتدا کوي خو چونکه نظریه میں آغا دو محمد خان شیرانی صاحب دا دیغه اقتدا کوي نظریه میں آغا دو نظریه ش فرق شته نه البته شخصیت بدلیږي او بدلیږي. ډیر مننه. دا د مو عزت منه ډیسټریکټ خطیب ته د خبره ورودلې مشتو سره اجازه غوړي د الله پامان.